شیخ صاحب به فرمایل شیخ ادریس صاحب وی چین ته تللی ومه توجه شته دې جملې ته وی چین ته تللی ومه نو د پاکستان خلک راځي وایي چې دلته په موږ باندې سامانونه تیاري کپړه د ټولو نه لو کلاس تیاره کا دا شی چارجر دا کور دا د ټولو نه لو کلاس تیار کا خو مهر پې د جاپان ووه توجه شته دا پاکستانیان وایي چې موږ ورته چې روټۍ را چې نه ستاسو روټۍ حرامه ده نه خورم شیخ صاحب وایي چې موږ ورته وایي چین والا وایي چې روټۍ را راځي وایي چې نه ستاسو روټۍ نه خورم موږ ورته چې دا ته چې کومه دوکه کوې نو دا خو حرامه نه ده نه جي نه ستاسو روټۍ نه خورم دا حرامو کې راځي محترمو دا د موږ د مؤمنانو حال دا موږ پښتانه مسلمانان داسې پاتې شو محترمو چې دوکه کومه ښه بنداس دوکه راته دوکه نه ښکاري مؤمنانو تاسو ته وایم او زه مونځونو له م راځم ویم د خدای عبادت کوم محترم ما خبره څه پورې کوله دا مجوسي امام صاحب ته ولاړ دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمیل ستا کور رانه ګنده شو خټې پې باندې دغه شوې ما ته معافي وکړه که معافي نه کې چلو که معافي نه کې ستا چې کومه قرضه وه زما چې تا باندې کومه قرضه وه مې درته وبخله معاف مې کړه خو معاف مې کړه هغه چې سر اوچت که مجوسي جړل وی قسم دی دا کوم دین والی ته خټې د په ما درکړي دا خو معمولي مسله ده نن سبا خلک کورونه روان کی کورونه برباد کی نسلونه تباه کی او تپوس یې نه کوي وروڼه یې خپلو کې اړم کړي دي تپوس یې نه کوي مال د مؤمنانو یې غرق کړه خلک یې بچي یې یتیمانان کړه ښځې کونډې کړې بچي یې حلال کړه بدکارۍ وشوې تپوسونه نه کېږي تا ته حیران یم معمولي خټې په دیوال د کوم دین پرچار کې وایي د دین اسلام پرچار کوم د کوم پیغمبر غلامې د جناب محمد رسول الله غلام وی قسم دې چې ته داسې چې ستا محبوب به څنګه وی ته ګواه اوسېږه لاس یې د امام صاحب په لاس کې کېښوده د جناب محمد رسول الله کلمې وویلو مسلمان شه محترمو مسلمان شه نن مونږ او تاسو کافر چې مونږ تاسو ته وګوري هغه په خپل کفر باندې نورم پوخته شي وی شکر دی چې کافر یم محترمو توجه شته شکر دی چې عیسائی یم او یهودی یم شکر دی چې مؤمن او مسلمان نیم کنی ما به هم دا قسمونه او طلاقونه او دوکې کولې محترم ما به هم دا حرام کول محترمو تا بني هلکه وګوره تا لنډې خبرې کوم محترمو معاشرې والا خبرې کوم یاره چې دلته هندو سایکل واله ډېرې ښې سایکلې جوړوي نن د مسلمان نه پاتې د مسلمان نه اعتماد یاره چې دلته هندو پې واله دی ملاوټ نه کوي محترمو دلته هندو کاریګر دی جي محترمو کار ښکلی کوي خلکو هندوانو به مسلمانانو له کار راوړه نن مسلمانان هندوانو له کار نه وړي محترمو وګوره ستا معاشرې والا خبره کوو دا هندو په دې کې مشهور دي دا دوکه نه کوي جي تاسو ته مؤمنانو نن په جناب محمد رسول الله په امتیانو باندې سو شو چې ته به هندوانو کاریګرانو له کار وړې ولې یاره چې دا دوکه نه کوي تا ته پته ولګېده چې مؤمن کې دوکه شوه په مؤمن کې غلا شوه مؤمن کې دوکه شوه مؤمن کې حرام شو مؤمن کې دروغ شو محترمو تنګوم هم نه بس اخیرې جمله وایم محترمو تا ما تاسو ته وویل معاشره به څه سره اصلاح کېږي دې سره نه اصلاح کېږي چې ته خپل لذت ګټه زه به خپل لذت ګټم جومات پرېږده زه په تاسو کوم ته په ما ته زما داروی زستا داروی نبی اسلام مبارک فرمای المؤمنون کرجل واحد تمام امت محمدیه په شان د یو سړي دی محترمو ته به د بل مسلمان په غم باندې دردېږي ته به زما په غم باندې خوږېږي نو ته به مسلمانې زه به ستا غم باندې دردېږم نو انا به مؤمنې که داسې نه ده محترمو نه ته مؤمنې او نه زه مسلمان یم محترمو نبی اسلام مبارک فرمای کم انسان کې چې د بل انسان محبت نو درد نو نبی اسلام فرمای لا خیر دی مؤمن کې خیر نشته دا خیر والا نه دی او کوم مؤمن چې د خیر نه عاري او خالي شو ما تاسو ته وی دی د ایمان نه عاري او خالي شو